په دې میاشت کې یو ډېر د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی حضرت بلال د پلار نوم رباح مناسب ګڼم چې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو هم څیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی د پلار نوم رباح او رباح او د مور نوم حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې وینځه وه او دیم غلام حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویختیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لرم او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار بنا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک والا آواز ورکوي یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیشته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه خو پېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه ی پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته وی بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اسلام
او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیمه هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې ړومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکرم او ته خو پردې غلام یې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي نو چې د کور ته ګډې چیلی بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلی کوم ځای سرولی دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې مونتي ځکه نن دې ګډې چیلی ټولې سربې راغلې دي او د یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلی سره وه دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار لبیال ته ګډې چیلی بوتلی نو بیا به هلته سرولی په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیسکل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره خو هغه مینه محبت رو رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خو د هغوی خدایان هغوی به ورته سجدې کول عبادت به کو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخو هغې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې وې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی یو پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دی ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایا بس دا غزله کې د الله مینه ننوتې وه دا غزله کې د الله محبت ننوتې وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حقه زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله ټکول شروع شو او داسې واله ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم تی نشي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې
او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی گرم وطن دی او گرم علاقه ده نو دی غریب به بوت او په شګو به سملو او په سینه به ولا تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډاګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې راواغېشتې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړو کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچو نو زه به تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته ساسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقه شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې د ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به در راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسی یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی د ګډ خوړلي او اګره دې مې وکړه نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته ده الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابوجهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره ترې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او ملګری او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې دا نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامان او دا ټولې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې ویې کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کې دې بې کسه سره ولې ظلم کې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کې
دی غریب باندې زیاتې ولې کې دا خو هیڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کې وې دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وې بس ټیک د مال راکه زه به سم کما وې بس ویلا په دسه کې دی خدا کار روزګارم نه دی بیگارم نه دی دغه چغې وی احد احد تاسو خراب کوئ وای اخلا وی پسو خرسه وی پسو ال وی پسو خرسه وی پدری اوقیه باندې سرو زرو سلویخ درهم یو اوقیه پیراکا پیسې ولا ورکړلې او غلام ته واغشتو نو او تسوی امیہ ای وی ک په یو اوقیه د غشتنو مې درکاو گران دی واغش پدری په یو مم درکاو حضرت ابوبکر وی چې پسل د خرساو قسم په خدای بیا مې مغشت دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د زړه ما ته معلوم دی زړه د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې د خرڅو ما غشته او چې څنګه یې واغشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریب دغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غشتې ما ځان له غشتم ک الله له غشتم که ځان له غشتې ما نو ما ته کار خایه چې د لکوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې سکه ما ته وای چې د لوکم او که الله له غشتې ما نو ابوبکر ما او خدای سره پرېدا ما پرې د خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زس الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کما وی نه بلال ما ځان لنه غشته ما الله لا غشته انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم آزاد نو چراغ رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی ابو بکر ورته الوی وی بلال میں په بیا د امیہ نه واغشته حضور پاک ورته سوی وی ابو بکر ما په ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما په شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخ استی او دا بل مخ زمای دا نیم لاس تا یو لاس تور استی او دا بل زمای وینه دا الله رسول خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کردے دے زمارونو مکہ مکرمہ کے خپل جن تیراو باس آزاد شو لگیا دے خپل مسلمانی او خپل اللہ او خپل رب یادی اللہ احد 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 او دا اللہ نم اخلی خوشحال شو آزادی میں لو شوا باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تے ہجرتو کو دیم لار مدینه منوره مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک رور ولی جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کې د منظر پاره چې دې موږ د یو اواز پکار د چې مسجد نبوي کله جوړ شو دین مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ شو نو حضور پاک ماسختن صحابه راغون کړل یاره دې منزل خلق راغواړو دې سره سوکو مشوره شروع یو کس وی سیب تله بټانګو د مانزه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده تله خو د عیسایانو نه خدا نو موږ په دین کې او بیا په ځکه د عیسایانو شعار له دخل نه ورکو بل وی سیب خکر باندې به پوکې وو نو خلک برا غونډيږي وی نه دا خو يهوديان بوق خکر کې پوکې وای نو موږ په خپل اهم عبادت کې د يهوديانو نه خنر ادا نه کوو بل وی اور بابلو چې کله خلق لوګي ویني نو را غونډيږي با یره وی اور خلق مجوسیان تعظیم ورکي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نه خم نه دن نکو نو فیصله پدې شو چې حضور پاک مبارک وي بس आवाज بکو چې الصلاه جامعه خدای مو بخا وخت د منزل او منزل راځي د आवाज بکو پدې فیصله وشو
چې کله حضور پاکم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل. نو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابي دی. نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره ټلی ده او ټنګی یې داسې ورسره ده. وی ما ورته وی چې دا ټلی خرڅی نه اتبیع هذا. وی ما ته ما تفعل به ته پې څه کې؟ وی ما چې موږ به پې خلک منزل راغواړو. خوب دی ټنګو به. وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم. ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښوه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ښه شی ولې دی؟ معنی څونه مزېداره ده. الله ډېر لوی دی. د بانګ ډېره ښکلې معنی. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته. بیا وی اشهد ان محمد رسول الله. د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین. بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة. خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشئ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی لراشئ. بیا وی الله اکبر الله اکبر. الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی. لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه. الله یو دی. وی چې دا بانګ یې راته وښو نو بیا هغه سړي ما ته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم. نو اقامت یې راته وښو. وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه. دا صحابي وی چې کله راویښ شومه نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید. نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی دا الله رسوله ما خدا سے خوب ولید. نو حضور پاک وی انها لرؤیا حق ان شاء الله. که د خدای خوښه دا رښتونی خوب دی. نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل خو رسول الله مبارک تصدیق وکړ. د پیغمبر تصدیق دلیل نه. نو ګوره خوب چا لیدلی و؟ عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدلی. لیکن قسمت باندې د چا لیکلی و؟ الله اکبر. د حضرت بلال. وی عبدالله ابن زید داسې وکړه چې بلال ته اواز کې وی راشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیت. تا چې کم خوب لیدی هغه درته وایه. فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پې دی وی فانه اندى صوتا منک. د اواز ستا نه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی. نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. اواز یې خشته و. نو چې بانګ یې ووی نو حضرت عمر چادر ځان پسې راښکو په منډه جومات ته را روان دی. وی د الله رسوله قسم دی دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی. حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګ یې په دو وی. دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه دی لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی. نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی و. دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زما وروڼو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو
د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړ دومره ښکلې اواز و مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وایي ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وایي ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز بیا وسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا نو آیا وسره ملګری کا نو لومبې بانګ به دوه بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت و ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسېده نو بانګ یې وی نو حضور پاک ودې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسېد نو بیا ودې ابرد نو بیا پاسېد وی ابرد صبر وکا لږ انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیدل نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زما رونو کله به څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وی حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغی او د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به وی الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل رضا یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار لا आवाज ورکي چې هغه څومره په منځ مین او د پیغمبر مبارک هغه لا आवाज ورکي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخه خوړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوخه خوړی نیم پاتې او आवाज یې ورکړ الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول من درازه نو حضور پاک هغه اډو کې کېښود او مسکی شو ما له تربت یمینه څه شوي دی بلال لاس دې په خاورو ککړ شه ډوډۍ نه دې وویستو خوراک نه دی وستو مسکی شو خوشطبی وکړله دی ورته ونه وي چې بلاله صبر کوه مه چغې مه کوه اوازونه زه خو لا ډوډۍ خورم صبر کوه د روزم که نه نه ما له یو ځل وي ما له یو روایت کې راځي تربت جبینه خاوره دی تندې دې په خاورو ککړ شه څه شوي دي تا ډوډۍ خورو تاله آواز ورکړه زر به رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار مانځله به مسوک پاسای نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مود شو حضور پاک مود شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پېشمنی ته سبا ته لږ وخت پاتې شو نو د اوښ کی جاوا هغې ته ډډه وواله او سبا ته یې کتل چې سبا راوخېږي نو حضور پاک به پاسوم بانګ به وویما نو دوی به اودسونو کې مونځ به وکړو ناګانه سترګې ورل وده شو دی موده شو حضور پاک موده او صحابه موده دي نور راوخته زړه به د حضور پاک بیدارو خو سترګې خودي دي نور خو په سترګو ښکاري پړه خو نه ښکاري جس نور روخت رسول الله مبارک نور تودونه شو فورا بلال تو یا بلال اینما قلتا بلال تا چې وی زبر پاسوما څه شو هغه خبره دی نور روخت مندرانه لال قضا شو حضرت بلال وته زوی وی دا الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راوسته او مال امراوز کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه دیکھے دا اللہ حکمتی بعد کار قصدن اللہ کئی سو چې خلقو تدا چلو خی کسو او د پاتې شو نو خپکے گا ما خزان لب خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم غړې ودراوا یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګ ټنګي ودراوا خدي بچو ته وای چې ما پاسوا په انسان دې کټولو د پاتې شو او نور خطونه پس را پاسې دي نو مخرا من نام عن الصلاه ونسيها
فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظ چې کله ورته رامونځ را یاد شو اوده شوی او یا ته یېرو چې کله ورته را یاد شي او کله را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وقت مکروه کې منځ کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل دپاره استثناء راځي نو چې وقت مکروه دې ختم شي نو خیر دی خپل منځ دې وکړه دا الله صحابه ته امت ته یو طریقه ښودله نو پاسېده نو رسول الله مبارک فرمایل وی دلته شیطان دی خپه د علاقه کې ځای چې ځو ځای چې ځو دې ځای نه نو بل ځای ته لاړل نو هلته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک منځ وکړو صحابه هم ورسره منځ وکړو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجوري توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث دا هغه واقع برته چې بل دی بل وقوم ان شاء الله العزیز اچھے په مکه کې به پدنه خره کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلکا ګورې کدا امیه هغه دی او کنن بچ شو کنه بس مرما لمه چوي نن خدای گیر کړی دی خو کدی نن بچ شو کنه ته خو په ما نخري کړی دی ظالم بس مرم پښتانه وای کنه لبه مې وچو بس مړ بشم نو چا ورته وی کم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو د امیه را لاندې کړه نو د سره زوی او سره په اوښ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي کنه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ورپسې دي نو دا چلو کو چې خپل اوچته کړو زوی ته علامه کړو لاندې وغورځاو مطلب دا چې زما اوښ لږ سپک شي چې و تختی منډه تیزه کی او بل دا صحابه به پزوي شي نو د به بچ شمه صحابه زوی واغې ولا مردار کو د پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق هغه ته عبدالرحمن بچ مې کا وی دا اوښ نه ټوپ کا دا اوښ نه ټوپ کنه عبدالرحمن ابن عوف په ځان ورواچ صحابه میدان جنگ کې تامن نشي ورکول پاسې غته د خو بلال سره ظلم نه کړی تایر دي چې بلال باندې بدن اخري کول اوس خو خدای زمون ګوتو لره اوسته دي اوس کافر دي پریدوی چتا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وینا ما امن وینا امن جنگ میدان کې نشي ورکول پاسې غته اته نه پاسې ما امن ورکړي حضور پاک لبو زما هغه وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې لکه پرتی دي بلال نه چې د کمی وینه بيولې دي دی مونږ پریدو بلال سره چې د کم ظلمونه کړی دي دا دړنه وای دړکه وای لکه دا غینه مونږ پریدو بس یو صحابي دی لک درونو دا امیه هغه تور راواغښتو په دا خېټه کې ولا لاندې نه واله او مردارې جنگ بدر کې شریک دی احد کې شریک ته پټولو جهادونو کې زمارونو شریک ته او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زمارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډیر دي خو یو مختصر دته وایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تلو او د معراج نه واپس راغی نو د بلال ته وی بلاله وی داسې یو عمل لا تو خای کنه چې ته په ډیر پر امید وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسول زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله مودس وکم نو 2 رکعاته نفل کوم تحیت الوضو ورته حضور پاک وی دا وجه زمارونو کول چې کله اودس وکې او مکروه وخت نی 2 رکعاته نفل کوي او کدا سه وختو چې جمع تیار و خیر دی بیا پرې خو دیش یا دا سه وختو چې تاسو سنت پکې د ماسپخین کې وخت لګ دی نو خیر دی هغه د ماسپخین سنت هم دا غي په ځای بیا ودرېږي حکم مقدس روا او دست او یاد غسل او 2 رکعات نفل کوا دا ډیر دوی د برکت شه دی خدای پاک بدل جنت درکې جنت حضور پاک وی زخپل ځان نمخ کې مستاده پیزار کشار اورید نو طالبان وی کې دا پیغمبر نمخ کې ویل شو الکه وی خادم مخ کې منډي وای دروازه کولاوي او ځان برابرای
یو شوا دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جنۍ وه حوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو ته لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ده وی خپله ترې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا نشته دی دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما ترې تپوس وکړه ته څوک او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی وی زه ستا یو امتي ما او د هغه په انتظار شپې اړوم راړم او دا محل د هغه دی زما څوک امتي دی ستا صحابي دی زما څوک صحابي دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لویه خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله ده الله رسوله چاله یې ورکړه وی بلال چېرته تللی دی هغه واپس لاړم دی خو مسافر دی غریب څه نشته نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله یې ورکړه وی بلال چېرته تللی دی او په درېیم ځل بیا غږ ونه کړه بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله یې ورکړه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتي دی نو جنتي له لور ولې نه ورکې نو ورپه نکاح کړه ورته نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړه نو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بارو ته دې پته نه لګي نو حضور پاک هغه ښځې ته وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړتلی دی او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځی ورته بیا وایي یاره وایي بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وایې هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وایي وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وایي وی بلال چې څه وایي رښتیا وایي دی دروغ نه وایي دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازروب ز خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب است سلمان د حبشه سلمان د فارس بلال د حبشه او صہیب د روم او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی او وګورو دی وګورو په لکونو په کروڑونو په کربونو ابو جهل مالداران یو ځای کې ایمان نشته قسم په خدای بلال او بلال دی الله خی کہ رنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا چه دا غلام دے او سپلے نشتا و پیزاری نشتا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکی او دا اللہ مینا دا پکی اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردو لگی خیر واقعاتی اوږده دي نو ډېر واقعات یې درته نه ویم خو یو درته بله ویم چې مکه کله فتح شوه او مکه کې دننه څومره بوتان و دی ته ټول رامات کړل او بیت الله صفا کړ او غیر چاپېره په مطاف کې بوتان و هغه هم ټول ډکرې ډکرې ویې نو اوس ړومبې په مکه کې بانګ ویلې کېږي دې نه مخکې مکه کې بانګ نه دی ویلی شوی دا ړومبې دی نو پیغمبر مبارک ډېر د انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دې ته نه دي کتلی چې دا د لوی خاندان دی دا د رکوټي دی او دا غلام دی زما دې په خدای قسمې د خپل غلام د بچي د حضرت اسامه سپېمې پاکې کړې دي بمره عاجزي
قلن بطر چاپا کے دا غلام بچے پدے پینسا ناستے اسامہ دا غلام زوی دے او پودے بیدلے وقنے او عائشہ وطی اللہ رسول دیخ واقع جدی پاکا کم وینا عائشہ دا بزب پاکوما احبیه دا سرمینکو فا انی وحبه دا ما خواہ غلامانو سر سکر او غلامان بے ازادول دا خدا مخ کے نرواج را رواد او پیغمبر مبارک وی ازادوے شابے ازاد کے دا خدای بندگان دی ازاد کے چاچے غلام ازاد کو دا غان دامون ازاد کستان دامون بخدای دا اور نازاد قسم کے ازاد ہوئے زہار یو قسم شیدے اغی کے ازاد ہوئے قتل خطا وغیرہ مطلب ایدو چی دا سے کوئی رسم ختمولی نشو لکہ دا ارچا غلامانو جنجال جوڑے دو نو دا الارے ہوتا اختیارا مینا کوئے وی چی سخورے غلام لورکا چی ساغوندے نو غلام لورکا پا غلامانو کم رحم و کم انصاف پا معشومانو کم کردے دے او زنانو سے متعلق سر رحم ویلے دے مڑا سم کل دے انصاف دین او پیغمبر مبارک دمیر شخصیت دا عجزے نمونہ قسم پخدے دیر سبم تپریتی دی نو اے بلال تاواز کے نو دیر آواستا اے بلال اڑن بے بانگ بتوے پا مکہ کی ماشاءاللہ او کم دے باوے نو دا بیت اللہ سر تیوخے جوئے بانگ پہ ہوا ہے نو بلال نا چابیا تپوسا کوئی استازی ہنتے تیرے دلا یروی ماوی چے ندا اڑن بانگ دا بچتا حضرت ابو بکر باندے ہوئے یا کی دیشی حضور پاکی پخپلے ہوئے یا چتا پبل صحابی ہوئے لیکن انصاف تو گورا پا بلالے ہوئے اڑے مات نشی او دا بیت اللہ سر تیوخے جو اڑن بانگ پا بیت اللہ کے چے مکفت و شہادت بلال ویلے لیکن چکر رسول اللہ مبارک وفات شنو بس حضرت ابو بکر لراغی وطکین است وی ابو بکر ما تا اجازت راکا ز جہاد لزم ما دا رسول اللہ مبارک نوری دلی دی کہ دا کافر و سر جہاد نا بہترین عمل بل نشتا ما لی اجازت راکا ابو بکر وی بلال علمی ولی چوے یو خمیلو چوت کی رسول اللہ مبارک لڑ چه بانگ وینو ما بعد رسول اللہ مبارک غمینہ ماتی اغا وقت برا یادیگی یو خواہ میڑو چاو دا پخپل محبوب باندے او پخپل دوست تران اللہ نو تمی بیالو لچے دیوتا سوئی وی ابو بکر خدای لدے غشتیم کزان لدے غشتیم انو بس بیا بتانا نخوزم در سر بیما او که خدای لدے غشتیم ما پریدا اذا اللہ دا دین دا پارا دا کافر و سر جہادو نو بعض علماء خوی چی عادت ولور که چیزا راجح قولم دغن نو شام تلا او بعض وی چی نا منی که چی نا بازی نو دا حضرت ابو بکر نا پس حضرت عمر للار حضرت عمر تا ویا وی عمر ما تی اجازت را که جہاد لدن وی ما دا حضور پاک نوریدلی دی کہ دا اللہ پلار کے دا کافر و مقابلہ کی جنگ دل دینا بہتر عمل نشتا وی عمرہ یو خوامی پر رسول اللہ پتلو ملا ماتا شوا بلخواد ابو بکر پر مرگ میں ملا ماتا شوا نو تمرا نزی جتا بانگ وے خماتا دا حضور پاک زمانہ را یادی گی ابو بکر تیم وی رضی اللہ عنہ تا عمر تم وی ابو بکر عمرہ قسم دے کہ بانگ خوان را گئی مالا بانگ خوان نرا کئی دو چی با بانگ با میں نو پا یو سترگا با قبلی تکتل پا بل سترگا با میں در رسول اللہ مبارک آغا خشتا او نیازبین او چمکدار مخ تکتل مالا بانگ خوان نرا کئی بہر کیف اجازت اتواغشتا و شام تلا دمشق تلا او بیا یو عجیب دا شام چے کل فتح شو بیت المقدس دا ہم ہو رہا نو حضرت عمر بلال دے علاقہ کی دے رہے والے وہ یا خود جنگ کی شریک دے جہاد کی شریک تے دا کافر بے رہے والے نو بیت المقدس تے ادھرو ویشابہ آغا سے بانگوا چی رسول اللہ مبارک تبا دے بانگوے نو بیت المقدس کے لنبے بانگ دووے او چے التے بانگوے نو حضرت عمر او صحابہ اور تجاڑی وینن دیر مدہ پس منگتا دا رسول اللہ مبارک دا زمانے یاد تازہ شو و بس تکنا بلالا بس مدینہ ترازوے نا مدینہ تنزو مدینہ دیر اخواگا دا مدینہ خور دیر خوشبویاں دا مدینہ کے میں محبوب پروتے دیر اخواگا دا خو ما تخپل محبوب یادی گی چھ ما با بانگوی دا غمخ کے انیشتنو مالا مدینہ کے بانگ خوان نرا کے او بے بانگا با میں پرے نہ دے محنت وتو کرا نغی نو خوب یولیدن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وی بلالا دومره بے وفائی بس دی داستا وفا د ما سره دومره بے وفائی چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلي دې م پرېښوده نو مدینې ته راغی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او خدي خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویل کېږي چې کوم رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارک شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل وی شابه بانګ به وی دی لا نیم راغلی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده نو د خپل محبوب ملاقات ل راغلی بانګ له نیم راغلی ما وجنه نو حضرت حسن و حسین ولا راوستل حضرت حسن و حسین ناغیر آلل نو دی خپونا ورطراتو شو کاکا جی مونگ دا بخپل بانگ باوے مونگ دا بانگ وے او تاریخ لکی چی زنانا و سوال جوابو نرو لے گا مونگ دا بدا حضور پاک دور یاد ہے دا پیغمبر زبانہ با مونگ دا یاد ہے اللہ اکبر نو درے دا نو بانگی شروع او دا سی بانگی ہوئی چی مدینہ کے اختر شو اختر جو جشن شو او چی چا اللہ اکبر ہو رہے نو زنانہ کوٹو توقت او ما شباد را مرنی ہوئی او دا خوشحالے دا استر کو نوخ کی روانی او عجیبہ انداز دے او دے ہوئی بڑیر جوش باندے اشہدو ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أو يشهد أن محمد رسول الله محمد نمنا مخلا لاندر أبريوت لكذا كب أطلقيد يو تاريخ لكي چه سيور کلا وفات شو خبل تاريخ لكي جنا بے ہوش شو راجح امدادا بانگی پورا نکلی شو واپس لال شام تاوی باز دا مانا نکی پاوچی با بانگوی نو حضور پاک با دومرا شوق کراغی جی کلا بے مات آوازو کو بخ 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 یا بلا واہ 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 اگا آواز با مالا سوک رکھی مجھے با بانگوی نو سبا اتریتا ما با دروازہ کے آوازو کو الصلاة یا رسول اللہ الصلاة يا رسول الله صلى رسول منذر سبوت آواز چاہتا کوئی صحابوں کے دے حضور پاک مینا وا جذبہ وا اللہ یدغا مینا جذبہ پا منگی پیدا خیر میں واپس راجح قول دا دے شام تا واپس اور شام کے بیا پا 20 ہجرے کے دے وفات شوی دے سو کوئی چی باب صغیر و توی پا دمشق کلتا دفن دے یو تاریخ ہوئی چی نا پا اردن کے دفن دے عمان کے او چی کل ملکے دن و خدا و تنستا دا وحزناه لذا و تجاری حزن اے غمونو ترنگنا تور دی خمینہ دیر دے محبت دیر دے نو دیوتا سوئی خذتا وحزناه موایا دا موایا اوہو غماه وفرحا دوایا ولے غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا ما تداموا غم وقت ولا خوشحالی دا بلو دوستانو سر ملاقات کی گئی التر دوستانو ملاقات لزم او چا لزم محمد مصطفیٰ لاو دا غمر کرو لروانی بڑی خوشحالی زمارو اسلام مقتدایا و نا خبری خیدہ ایک غلام ہم دے
خو سردار د چې ایمان پکې او د الله او د رسول مینه پکې که بې کسه دی او که بې سوکه دی او چلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سرتاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ دی او که ډېر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شو ما مناسب وګڼله چې د هغه متعلق یو څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي او الله پاک دې زموږ ژوند او مرګ د صحابه په نقش قدم نصیب وګرځولې کې او باغ یو ډېر بهترین عمل دی ورونو چې د بل وخت بیا باغ متعلق خبره درته وکړم دعا وکړئ بعضې ملګري دي بیماران دي چې الله وله شفا ورکړي زما یو ډېر قریبې دوست حاجي طلا محمد صاحب اب خپل هم بیمار دی والده صاحب یې داخله ده په شفا اسپتال کې دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي مور لوی نعمت دی او حاجي طلا محمد ایوب صاحب دی والدې ما سره ډېره مینه ده ما ډېر یادوي زما بیانونه موري دعا وکړئ چې الله روغ صحت نصیب کړي الله شفا نصیب کړي او الله روغ صحت نصیب کړي او د دوی د سر د سورې خدای پاک نه ختموي دله د ټولو رونو لا بچو لا ورېرونو لا الله د اتفاق ژوند ورکړي برکت نه ورکړي الله د مصیبتونو فتنو نه پامن کې وساتي بعضې نور دوستان دي ماته ټېلیفونونه کړي او دعاګانې غواړي دعا ورته وکړئ د چټ کې ډېرو کسانو دعاګانې غوښتې دي دعا وکړئ چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونو او شفا ورکړي او زمونږ په دې اسیزو کندي کې د جان لالا زوی دی قاسم جان غریب بیمار دی او بیمار دی او سخت بیمار دی دعا ورته وکړئ ګوره روغ صحت د الله په لاس کې دی چې الله وله شفا ورکړي الله ته وله شفا ورکړي روغ صحت وله ورکړي چې څومره بیماران دی الله شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې څوک تنگ دسته دي فراخ روزي نصیب کړي یا الله زمون په زړونو کې خپل مینه او د خپل حبیب مینه واقع کړي الله د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو او آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتي او زما یو شاګرد دی د بلوچستان پیدا محمد صاحب نومې دی دوه زامن دي دواړه جټکي بیماران دي دعا ورته وکړئ زه اوس هم هغه زه به نن جمعې مانځله زما اراده زما زه کوټې ته تللی وم نو لږ ناوخت هم شو په دې 12 بجې فلایټ و کوټې ته نو مانځله نه شم رسېدی خو هغه فلایټ کینسل شو نو بیا یو زما دوست دی ډېر نیک انسان دی میر حمزه صاحب خدای پاک دې خوشحاله کړي نو د هغه په واسطه باندې بیا دا یو د پېښور فلایټ و پکې یو سیټ خدای پیدا کړو الله دې منزله راورسوله ناغه فدا احمد اجي صاحب مولوی صاحب دامن دي جټکی بیماران دي دعا وکړي چې الله شفا ورکړي او زماغه دوست امیر حمزه صاحب هغه ته دعا وکړي څه پریشانې دي ورته چې هغه وته الله په خوشالو بدلې کړي او موږ سره چې څوک مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي خدای زموږ د جومات ته د لرې ځای نه خلک راځي الله ټول له په یو قدم اجرونه ورکړي څوک ابو سعید باچا رورو یې مړ دی هغې ته هم دعا وکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او چې نور هم څوک مردگان وفات دی الله دې ټول وبخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله ته زموږ د خیر او د عافیت او د برکت زندګۍ نصیب کړي خدای د پریشانو آفتونو موږ ټول په امن کې وساتي زموږ د دې جومات کې څوک خدمت کوي جومات کې څوک کار کوي جومات کې چا پیسې ورکړي دي ورکوي او جومات له موږ سره چا هم تعاون کړی دی الله ته ولې د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او دا کم خلق یې د میلمنو د ګاډو خدمت کوي هغې ته دې الله خیر او عافیت او برکت ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم